زما خو دا غوړان نه دي دا زما داسې کرکه ځینې کېږي چې هر وخت مې یاران کړي دي دوستان کړي دي یوه ډوډۍ در باندې وخوري یوه ډوډۍ د ډوډۍ بعد بیا فرمایش درته کښېږدي مولوي صاحب پلانۍ بیان کوه پلانۍ مه کوه مولوي صاحب پر دا پلانۍ خبره به هم څه روشنې واچوې مولوي صاحب دا پلانۍ خبره چې دي نو نه وی کړې ښه ستا یوې ډوډۍ زه دونه سپی کړلم دا که ما ستا 5 ډوډۍ وخوړې بیا به څه شي الحمدلله ثم الحمدلله بیا الحمدلله بیا الحمدلله چې دا ستاسو چې کوم موږ ته غریبان خلک دا چې کوم غوړان دي او الله دې توفیق نه راکوي الله دې توفیق نه راکوي چې زه دې د فاتحې اوبه لا وڅښم نیک ګر سره یې نه کوم هغه مولوي صاحب یې شی دی د میاشتې 50,000 روپۍ ورکوي باچې مولوي صاحب چې کومه خوا چې زړه غوښتي ریموټ ته په لاس کې دی هغه به کوې د ده په ژوره خوا به دیږي پر ژوره خرییله به نه لګېږي ولې حاجي صاحب ژوره خرییله د خوا به دی ښه بیا پیسې به پورته کېده ولې حاجي صاحب پیسې شوی دي بټنان بندېده ولې حاجي صاحب بټنان نه بندوي په لڅ سر باندې ګرځېده ولې حاجي صاحب لڅ سر ګرځي خوا به دی ابه ستا ته حاجي صاحب وایي پلانۍ خبره وکړئ په لاره کې موټران مه دروئ ریډیانې مه دروئ رکشې مه دروئ ولې د ده د موټر لاره بندوي تا ته څه وایي تا ته دا خلکو ته ووایه په دا لارو کې ریډیانې مه دروئ رکشې مه دروئ د لوط علیه السلام قوم ولې تباه سلو د تباهۍ لویه بنیادي وجه دا وله چې په دوی کې خباثت ولو او دوی فاسقان ولو فاسقان څنګه وو فسق یې دغه ولو چې په ښکاره به سره ناستو یو د بل بې هواوې خارجولې په ښکاره به سره ناستو یو د بل بدکارۍ به سره کولې زما او ستا په دې ښار کې موږ په ودو پروګرامو کې نه ګورو یو سړی چا لر لاس ورنه سته که نه سته سته نو نور څه چم کوې نور څه چم کوې سبحان الله ځکه الله رب العزت نواب را خدای کړی دی سردار را خدای کړی دی ملک را خدای کړی دی او خان را خدای کړی به دی زموږ خدایان دي چې ده څه ویل موږ به هغه ورڅه موږ بندګان یو کې د لوږې وژلم هم د دی اختیار دی کې بغیر د علاج وژلم هم د دی اختیار دی کې په تنده وژلم هم د دی اختیار دی کې له ګرمۍ وژلم هم د دی اختیار دی د لوط علیه السلام قومه تباه شوله کوم څوک چې پر دغه لار روان دي هغه قومونه به هم خامخا تباه کېږي او بیا د لوط علیه السلام په قومه کې نورې څه خبرې وې